اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د آیتونو کې د ابراهیم علیه السلام واقعه ذکر کړي. مقصد د دې آیتونو بعض خصوصیات مختصه د بعض انبیاء بیانوي او طریقه د تبلیغ د انبیاء بیان د محاسن الاخلاق په تبلیغ کې. تبلیغ کې داسې کول نه دي پکار کل متشددین المفرطین، لکه متشددین زیاتی کون کې چې کم کار نه کوي، ایا مداهنین المفرطین کوي، مداهنت کوي، حق پټي کمه کوي، دین کې داسم نه ده پکار. اعتدال. الله وی واذکر فی الکتاب ابراهیم، یاد کا په کتاب کې چې دا صورت ته یا قرآن دے ابراهیم، واقعہ د ابراهیم علیہ السلام، بیان د ابراهیم علیہ السلام. انه یقینا دا ابراهیم علیہ السلام کان صدیقا ورشتیا وینکه نبی او چت پیغمبر. صدیق سره نبی همو، نبی د صدیق نرسته ذکر کا چې توهم د تخصیص د صدیقیت د پورې ونشي، ځکه هر نبی صدیقی او هر صدیق نبی نه وي. نو صدیق او نبی په منځ کې عموم خصوص مطلق دی. صدیق عام مطلق دی، نبی اخص مطلق دے. جانب دا اخص نبا موجب کلیہ را واخلائے کل نبی صدیق، جانب دا عامنا موجب جزیہ و سالب جزیہ. بعض الصدیق نبیون کہ پیغمبران شو، بعض الصدیق لیس بنبیین کہ ابو بکر صدیق وغیرہ، ذکر نبی رستر صدیق نہ ذکر. اذ قال لابی فوق چدوی علی پلار ددتا یا ابت پلار زما لما تعبدو ولت عبادت کے ما دہو معبودانو لا یسمعو دعا کا مفعول حذف دے چناوری بلن استا ولا یبصر خضوعا کا او نوی نیاجزیستا ولا یغنی عنک شیئا دپ بنکی تانا هیچ شی من الاشیاء. دا با مفعول به شي نکره په سیاق د نفی کې تفید العموم. یادائش دا شیئا صفت دے دا اغنان دپا ولا یغنی عنک شیئا مانا اغناء شیئا، یا ولا یغنی عنک شیئا من الاغناء یا بمفعول مطلق شي. یا بتی پلار زما انی قد جانی یقینا ز په تحقیق سره راغلی ماتا من العلم د دلیلنا ما خبره لم یاتک چتا تن دی راغلی من هداغینا من هو بز کوای چې ما موصوله د آیت پکې پکار دے سلکی. فتبعنی نو زماتا بیداریو کا عہد کا زبا برابر کمتا صراطا سویا لار مستقیمتا. یا بت اپلارا لا تعبد الشیطان عبادت مکوا د شیطان. سوال دا چې پلار خود شیطان عبادت نه کو، د بوتانو عبادت کو. فإن عبادتک الاسنام عبادت له، ستا عبادت د بوتانو دا در حقیقت عبادت د شیطان دے، ځکه په تزیین د شیطان سره دے. دا تعلیل د نه دے ولی مکوا
ذکر ان الشیطان یقینا شیطان کان دے للرحمن رحمان ذات لرا عصیا نافرمانی کونکے او دې کې شک نشتا چې موتی د عاصی عاصی او صدیق د عدو عدوی دې خبره پوه شئ د نافرمانه تابعدار نافرمانه کنه او د دشمن دوست دشمنی کنه صدیق العدوی عدوون ته شیطان سره دوستی کې شیطان د خدای دشمن دی نو د خدای سره دشمنی شو کړ یا بت پلار زما انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن یقینا زویرګم چې وبرسی تا عذاب ها چې نازل وی د رحمان ذاتنا فتكون للشیطان پستبشی شیطان لرا ولیا دوست قال پلار ورتوي دا جمله مستانفه دا په جواب د سوال مقدره کې سائل سوال کوي فما قال ابونو د پلار بیا سی ویل چې دا خبره د دنه وورېدي جواب دا دی قال پلار ویل یا راغب انت آیات یراس کون کې یا نالیتی زما د خدایانو نا یا ابراهیم ابراهیما لئن لم تنتهي کچره من نشوي د بیان د توحید او د رد د شرک نه لارجمنک خامخ باز سنگسار کمتا رجم بالحجاره یا رجم بالالفاظ لارجمنک په خبرو بزتا ولم ملامت بدکم وهجرنی ملیا او لری شمانا ملیا ډیر زمانہ قال ابراهيم عليه السلام ورته ویل سلام علیک دا سلام د متارکت ته سلام د تحیه نه ده ځکه سلام د تحیه په کافر بند سلام علیک سلام دی پتا استغفر لك ربي زردا چې بخنه بغواړم تا ته د رب زمانہ انه یقینا دا رب زما کان دے بی پما باندې حفیا مهربان زیاد واعتزلکم او زپرګدم وما غس تدعونا چتا سویرا بلې من دون الله ما سوا د الله نا وادعو ربی رب لما رب زما اسا قریب د الله کونا چې زنشم بدعای ربی په بلنه د رب زما شقیا بدبختا فلما يتزلوا مس قربانی ذکر کئی ابراہیم علیہ السلام قربانی ورکړه یا بدل د قربانی ذکر کئی فلما يتزلوا مرکلا چې جدا ک ابراہیم علیہ السلام دوی کناره شد دوینا وما داغ معبوداننا یعبدون چې دوی عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله نه الله موږ بیا انعام ورک وهبنا له مونږه هبه کې ورکړه دلرا اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام وکلن جعلنا نبیا او هر یو د دې دواړو نام ګرځولې او نبی ووهبنا لهم مونږه ورکړه دوی ته من رحمتنا د مهرباني زمونږه چغ نبوت ته حسن بصری وای یا مال او بچی دی کلیبی وای وجعل نو مال او بچی مم ورکړه نبوت مم ورکو خ زندگی مم ورکړه وجعلنا لهم لسان صدق علیا مونږه ګرځولې وا دوی ته جبا درشتیا او چتا لسان صدق مراد ثناء حسن دا چې باقی دا تر اخر الابد پوری تر قیامت پورې به خلق صفاتونه کوي واذکر فی الکتاب موسی دی اتونه کې وز موسی علیہ السلام تذکرہ کوي مقصد د اتونو دا ده بعض خصوصیات مختصه د بعض انبیاء ذکر کوي او دا خبره ذکر کوي چې وان المعیه مع الصلحاء امر مطلوب د نیکانو سره مرګرتا یو غټ لوی کار دی امر مطلوب دی ځکه صحبت صالح ترا صالح کونت صحبت طالح ترا طالح کونت
د نیک سړي صحبت بدی نیک کی او د بد سړي صحبت بدی بد کی نار خندان باغ را ویران کند صحبت نیکانت از نیکان کند و اور چراشی نو باغ وران کی د نیک صحبت بتا د نیکانو نه جوړ کی اللہ وی وذکر یاد کا فی الکتاب کتاب کی موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام یاد کا موسیٰ علیہ السلام یاد کا انہو کان مخلصا یقیناً دے خالصو وکان رسول النبی اور گل شوے نبی پیغمبر رفیع القدر رسول مانا مرسلا نبی مانا رفیع القدر ونادیناہو منگا آواز کڑے دتا من جانب تور الایمن د طرفا د کوئی ترخی طرفنا سنگ آواز مرد کڑے سورة القصص نہ اس کے براش یا موسیٰ انی انا اللہ وقربناہو دے منگرانیز دے کڑے ہو نجیا مناجیا پدا سے حال کے چی خپٹی خبری کون کے ہو ووہبنا لہو من رحمتنا منگہ بکڑے ہو دلرا دا مہربانی زمونگنا اخاہ رور دا ہارونا چی ہارون علیہ السلام نبیا دا سے حال کی چی نبیو دا مطالبے باندے و سوال باندے دا تملاوش وذکر فی الکتاب اسماعیل او یاد کا پا کتاب کی کتاب نا مراد دا صورت تے یا قرآن اسماعیل علیہ السلام انہو یقیناً دا اسماعیل کانو صادق الوعدی رشتنے پا وعدہ کے وکان رسول النبی او رسول اوچتا وکان یامر اہلو او دے چامر بیکاو اہل ددتا بالصلاة والزکاة پمانزا و زکاة سرا وکان او اند ربی پنیز درب دد مردیا غرکڑلے شوے وذکر فی الکتاب یاد کا دی صورت کی یا قرآن کی ادریس علیہ السلام ادریس دنم دو کرتا قرآن کریم کی راغرے دا سوریانی لفظ دے جمہور دار آیا دا بعضی وی دا مشتق دے دا درس نا ذکر دا با درس دیر کاؤ علوسی روح المانی کی وی دا خبر غلط دا ولی ذکر اشتقاق غیر عربی کی دا نشرات ہے اشتقاق خدا عربی کلام عربی خصوصیت و ادریس لفظ سوریانی دا اندے کے اشتقاق دا کم زینس لکه یو سړی نومي ډیران ګل هلکه دا څه نه مشتق دی دا ډیران نه مشتق دی نو دا خو ټیک نه ده که دویمه دا ده بعضې وایي د عربي دی مشتق دی د درس نه په دوی بیا اعتراض دی چې ادریس خو غیر منصرف دی یو پکې علمیت دی نو چې عربي شو بل سبب پکې څه شی دی عجمه چې عربي شو خو عجمه ترې لاړه انہو ادریس علیہ السلام دا د نوح علیہ السلام نه مخکې تیر شوی د نوح علیہ السلام او د په منځ کې زر کالو د شجره نسب داسې ده اخنوخ ابن یرد ابن مهلایل ابن انوش ابن قینان ابن شیس ابن آدم علیہ السلام وحب ابن منبه وی دے د نوح علیہ السلام نکو مشهور خبره ده چې د نوح علیہ السلام پلار لمک داغه نکو ځکه نوح علیہ السلام ابن لمک ابن متوشلخ ابن اخنوخ نو اخنوخ ادریس علیہ السلام دا د لمک نکو لمک د نوح علیہ السلام پلارو ادریس اول هغه پیغمبر دی چې نجومو کې نظر وکړ علم نجوم حساب علم حساب د شروع کړي
او خط په قلم باندې درزیتو بول د شروع کړي ګنډلې جامې اول دا چولی مخکې به خلکو سرمنو کپڑے ځان نه راتاولي او تلې او پیمانې د جوړې کړي دي وسلو بنیاد دی خیره او خدای په د باندې دیر صحیفې را لېږلې وي الله وی انه یقینا د ادریس علیہ السلام کان صدیقا نبی او صدیق نبی او چت پیغمبر ورفعنا ومنغو چت کړو د مکان نالیا مرتبه لویتا اولئک الذین داغ خلق دی انعم الله علیهم چل انعام کړي پاغي باندې من النبیین د پیغمبرانو نا من ذریه آدم د اولاد د آدم علیہ السلام نا وممن داغ چانا حملنا معنو چې موږ بار کړي دي د نوح علیہ السلام سره ومن ذریه ابراهیم او د اولاد د ابراهیم علیہ السلام او اسرائیل یعقوب علیہ السلام نا وممن او داغ چانا داینا چې موږ برابر کړي دي سمیلارلا وجتبینا غره کړي دي موږ په نبوت سره اذا تطلع علیهم چې کله لستل کېږي په دوی باندې آیات الرحمن آیاتنا در رحمان ذات خرو دوی پریوزی سجدن پدا سے حال کے چھ سجدہ کون کی دی و بوکی آو جڑیدن کی بوکی جمع دا باکن دا لکہ شہود جمع دا شاہد فخلپ من بعد خلپم رست پیدا شو پات شو من بعدم د دوی نرستا خلپن خلپ بچی خلپ ناہل بچی سکون دلام سا خلپ خو بچو توئی ازاو الصلاة چاوی زائک منزنا واتبعو الشہواتی تابداری اکڑا دا نفسی خواہشاتو فسوف یلقون غیا زرد چی داخل بشی وبغرزولیشی غیا کند دا جہنم تا غی وادن پی جہنم الا من تابا مگر رسوک چی توبو باسی وامن ایمان راوڑی وعمل صالح عملو کی نیک اولائکا پس دا کسان یدخلون الجنتا داخل بچی جنتا ولا یظلمونا دی سرب ظلم نکیگی شیعید شی جنات وعدن جنتنا دا ہمیشہ اسیدلو اللتی اغدی وعد الرحمانو چی وعد کرد رحمان ذات عبادو دا بندگان سرا بالغیب بسبب تصدیق الغیب په دې سبب چې د غیب او تصدیق کوي غیب او تصدیق کوي د جنت وعده ور سره شي انه کان وعده یقینا شان دا د کان وعده د وعده د الله ماتیا آتیا راتلون کی ماتی دا مفعول په معنا د فاعل سره ماتیا معنا آتیا راتلون کی لا يسمعونا نبوری دوی پیاد جنت کی لغون بیکار خبرے الا سلاما مگر یو پا بلوا سلامونی ولهم رزقهم ویبا دوی دا پارا رزقهم رزق دی فیها پدیک بکرتم واشیا سبا و بیگا تلک الجنتو دغا جنت اللتی اغا نوری سوچ منگے پا میراس کے ورکو من عبادنا بندگانو زمونگتا خو من کان تقیا آغا سوک چی زان ساتی دا شرکنا جنت باغی توقعو وما نتنزل الا بیامر ربک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چی نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام تو فرمائی لیو زری ما یمنعوک ان تزورنا اکثر مما تزورنا سشیمانی دا چیز زمان ملاقات تا دیر نرازی دا آیت نازل سے نو دا حکایت دے دا قول دا جبریل نا حکایتن عن قول جبریل وما نتنزلو منگ نازلی گو الا بی امر ربکا مگر پا امر دا ربستا منگ دا خدای حکمو کی رازو لوشتا دی اللہ لرا ما علم دا غصو بین ایدینا چیزا منگ مخی تدید مستقبل زمانی وما دا غصو خلپنا چی منگ نرست دی ماضی زمانی وما حغا بین ذالکا چی دی دو زمانو پا مینس کے دا حال زمانی دا طول علم اللہ تا دی
وما کان ربک نه دی ربستا نسیا ناسیا هیرون کې هر څه ورته یاد رب السماوات رب د اسمانونو والارض د ځمکو وما دا څه بینهما چې د دې دواړو په منځ کې دي فاعبدوا عبادت وکړئ د الله واستبر لعبادتي او صبر وکړئ ځان کلک کړئ عبادت د الله ته هل تعلم له سمیا آیا تاسو پیژنئ د الله لرا سمیا مثلا د الله هم مثل څوک شته نه ويقول الانسان وای انسان اذا ما مت پیغمبرانو تعلیم داو چې باز بعد الموت شتا اوس باز بعد الموت دا انسان انکار ذکر کوي الله وای ويقول الانسان وای انسان لفظ انسان قران کریم کې 15 شپه تکرار راغلی او په لسو معنا په شلو معنی وسره معناګانی شل دي اولا یذکر الانسان آیا نه یاد انسان ان خلقناه چې یقینا مونږه پیدا ويقول الانسان وای انسان اذا ما مت آیا کلا چې زمړسم لسو په اخرج حیا زردا را وستل کې غم بازو حیا ژوندې دا استفهام به انکار د پاره کو دا سینې شکې الله وی اولا یذکر الانسان ایقول ذلک آیا دا خبرې کوي ولا یذکر الانسان او انسان نه یاد ایدا خبره ان خلقناه چې مونږه پیدا کړو د من قبل مخکی ولم یکو شی او د اچینو نشته مستقر اوس چې مړ شو دوباره را پیدا شي دا اوس بعید خبره نه ده فوربک فلا حاجت الى القسم وما ذلك اقسم بربک حجت نستا قسم تا خسرد دینا ز قسم یادو ما پربستا لنحشرنهم خامخا بمونگرا جمع کدوی والشیاطین و شیطانان ثم لنحضرنهم بیا بطولی حاضر بکمونگ دوی حول جہنم چاپیر د جہنمنا جیسیا پداس حال کے چپ گونڈو بئی ثم لننزعن بیا بخامخا مونگرا وباسو من کل شیعتن د هر ډلنا ایهم چې کم یو په دوی کې اشد علی الرحمن ډیر سخت دی پر رحمان ذات ایتیا دنا پرمانینا ایتیا سمان جرأتن و فجورا ثم لنحن عالم بالذین بیا خامخا مونږه خپویګو پای کسانو مولا چغه ډیر لایق دی بیا په جهنم سیلیا د جهت د داخله دونا سیلیا معنا دخولا وَإِن مِّنكُمْ نَشْتَ پتاسو کے اسو کے لا واردوا مگر وارد بئی پدے جہنم تیری کی پدے جہنم کانا لا ربکا دادا پربستا بانی کان ورودهم علی ربکا دی تیرے دل دوی پربستا باندے حتما یقینی مقضیہ پیسل شوی دا پیسل شوی خبر آدھے کسی گنجائش نشت ثم ننجي الذين اتقوا بیا بمونگا بچگوا کسان چوی ویریگی دا اللہ نا ونظر الظالمین پریبک دو ظالمان فیہا پدے کے جسیا پا گونڈو باندے جسی جمع دا جاسن پا گونڈو دا آیت مقصد بیان دے ہوئے شکوی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا چکلا لوستل کېږي په دوی باندې آیاتونه زمونږه بینات واضحه قال الذين كفروا وای هغه کسان چې کفر کړي دي للذین آمنوا هغه کسانو ته چې ایمان راوړي مؤمنانو ته وای فخرا ای الفریقین کم یو په دې دوه ډلو کې مؤمنانو کافرانو کې خیر مقاما غرده د مرتبه په لحاظ و احسن ندیا کم یو خسته ده د مجلس په لحاظ معنا دا چې مجلس زمونږه غټ خلک دی پکې مرتبه زمونږه اوچته
الله وی وکم اهلکنا قبلهم ډیر مونږ هلاک کړي مخکې د دینا من قرنن د پیړیو والا هم احسن و اساسا چې هغوی ډیر ښایسته و په سامانونو کې اساس متاع البیت ورئیا په منظر کې او حیات کې شکلونو کې قل ورته ووایه من کان فی الضلال هغه څوک چې په بېلاریتوب کې وي فلیمدد له الرحمن مدا پس مهلت ورکوي دلره رحمان ذات مدا په مهلت ورکولو حتی تر دې پورې اذا راوچو ګوري ما وسه یوعدونه چې د دوی سره واده کېږي اما العذاب و اما الساعه یا عذاب ګوري په دنیا کې بأید المؤمنین و اما الساعه یا قیامت ګوري دا اما العذاب و اما الساعه بدل دی د ما یوعدون دوی ګوري هغه څه چې دوی سره واده کېږي یا به عذاب یو دنیا کې به په خدای عذاب راوړي که دنیا کې عذاب را نشي و اما الساعه به قیامت ګوري هغې کې خو لامحاله عذاب دی فسیعلمون زرد چې دوی به پوه شي من هو چې څوک شر بد دی مکانا د مرتبې په لحاظ و عذاب ډېر کمزور دی جندا د لښکر په لحاظ ویزید الله الذین زیاتی الله تعالی هغې کسانو ته اهتدوا چې په سمه لار دی هدا هدایت ورته زیاتی والباقیات الصالحات و باقی سیزونه چې نیک دي چا عبادات دي خیر غره دي عند ربک پنیز درب ستا ثواب په لحاظ و خیر غره دي مرد د واپسۍ په لحاظ مرد معنا مرجع افرایت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا دا آیتونه د عاص بن وائل باره کې نازل شوي ده به ویل په ما د خدای عذاب نشته ځکه ما ته مال ډېر راکړل شوی دی او بچي او که هلته لاړم هلته به مال او بچي راکول کېږي قیامت آخرت کې الله وایي افرایتا خبر راکه الذي هغه کفره چې کفر یې کړی بیا آیاتنا په آیاتونو زمونږه وقال وی لأوتین ما ته به راکول کېږي مالا و ولدا مال او بچي اطلع الغیبا آیا دته اطلاع ورکړل شوې دا د غیبو دې خبر شوی دی په غیبو ام اتخذ عند الرحمن یو کنی ولی دا د رحمان ذات سره احدا سوادا کلا نه د داسې سنکتبو زردا چې موږ به امر وکړو په لیکلو ما د هغه څه یقولو چې دی وایي ونمد له من العذاب مدا موږ به زیات کړو د لره د عذاب نه مدا په زیاتولو ونرثه ما یقول او په میراث به اخلو ما هغه څه یقولو چې دی وایي ویاتینا راضي به موږ لره فردا تکې تنها ونرثو معنا وناخذه بموته اخذ الوارث ما یرثه ته د په مرګ به د څیزونه داسې اخلو لکه وارث چې میراث څنګه لري موږ به پاتې کېږي دی به تنها موږ له راځي واتخذوا من دون الله دوی نیولي دي ما سوا د الله نه الهه ګڼ خدایان لیکونو دې دپاره چې شي لهم دوی دپاره عزت سبب د عزت کلا نه ده داسې سیکفرون بعبادتهم زرد چې دوی به انکاریان شي بعبادتهم په عبادت داوی سیکفرون زرد چې دا معبودان به انکاریان شي بعبادتهم د دوی په عبادت وی بتا زموږ عبادت کله کړي
ویکونون شب علیهم په دوی باندې ضد دشمنان، ضد معنا خصمه دشمنان. علم ترى تنګوري ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، چې مونږه مقرر کړی دي شیطانان. ارسلنا الشیاطین معنا سلطنا الشیاطین، مونږ مسلط کړی دي شیطانان علی الکافرین په کافرانو. تعزهم عزا چې تیزوي، عزا په تیزولو سره ګناه ته تیزی. فلا تعجل علیهم، تجلتی مکوا په دوی باندې بالعذاب په عذاب سره. انما نعد لهم عدا، یقینا مونږ شمیرو لهم دوی لرا عدا پشمیرلو سره. انما نعد لهم الانفاس عدا، یقینا مونږ شمیرو دوی لرا ساګانې د دوی عدا پشمیرلو. کمی ساګانې چې دنیا کې یا پوره شي بیا به ختم شي. یوم نحشر المتقین، اذکر یوم نحشر المتقین، یاد کا ورځ چې مونږ به راجمع کو متقیان الی الرحمن، رحمان ذات لا وفدا سوار ملمانا، وفدا سوار ملمانا رکبانا. ونسوق المجرمین، روان بکو مجرمان کما تساق البهائم، لکه څاروي چې څنګه روان شوي. الی جهنم، جهنم تا وردا تگی، وردا مانا اوتاشا. لا یملکون الشفاعة، اختیار بن لري دوی د سپارس. الا من، مگر هغه څوک اتخذ چې نیولې دا عند الرحمن، د رحمان ذات سره عهدا وعده. لا اله الا الله وعده، هغه شفاعت بکیږي چې ایمان راوړي. وقالو دی وی اتخذ الرحمن، ولد رحمان ذات ولدا بچه. لقد جئتم شیئا ادا، قسم دے تحقیق سراتا سراتا کڑے دے یو شیتا ادا چا عجبا چا تعجب والا شے دے. تکاد السماوات قریب دا چسمانونا یتفطرن منہو، سری شید دینا. وتنشق الارض، سری شزمکا. وتخر الجبال، رو ورزیگی غرونا. حدا ٹوٹا ٹوٹا، حدا مانا کسرا وقطع، ٹوٹا ٹوٹش. ولی ځکه خدای ته بچی ثابت کړی دا خو ډېره بده خبره ده. بده ولې ده؟ ځکه خدای ته موت منسوب کړه چې په خدای موت راځي. بچی د چای په چا مرګ راځي، چې په چا مرګ نه راځي نو هغه بچي له څه ضرورت. چاله چې بچی منې نو د هغه مرګ به منې که نه. مولا نصرالدین قصه خو مې اورېدلې ده که نه، چا دیګ له بچی ثابت که او بیا پې مرګ راغی نو کس له ویلې دا ته څه کې پرون چې دیګ بچی راوړی و هغه دې مانه. او چې مړ شه دا نه منې چې څوک بچي راوړي هغه مړ کېږي. پې پوه شوې؟ انداو للرحمن ولدا، چې دوی بللې دی الله لرا ولدا بچی. یقوم مقامه بعد موته، بچی قائم کېږي په مقام د پلار پس د مرګ نه. نو دوی هم خدای ته دقه شان بچی ثابت. وما ينبغي للرحمن، مناسبه نه دا رحمان ذات لرا ان يتخذ چې ونیسي ولدا بچی. ان کل من فی السماوات، ندی ټول هغه څیزونه چې اسمانونو کې دي او ځمکو کې. الا آت الرحمن عبدا، مگر راتلونکي دي رحمان ذات لرا عبدا په بندګۍ. عبدا معنا خاضع، جزای سره راځي. د خدای عابدین دي، مملوک دي، او مملوکیت او ولدیت دې دواړو کې تنافي ده. لقد احصاهم وعدهم عدا، لقد احصاهم پتاقی سر اللہ ضبط کی راوستی دی دوی. وعدهم عدا، شمیرلی دی دوی عدا پشمیرلو سرا.
وکلهم موټول د دوی یاتیه راضی با یا الله تا یوم القیامت د قیامت پر از فردا یوازی ان الذين يقيننا كسانا منو چی مان راوړې او عمل صالحات اعمال نیک کړی دي سيجعل لهم الرحمن ودا زرد چو بغیر زیدوی ته رحمان ذات ودا مینا د خلکو پزړونو کې ودا کې تنوین د تعظیم د پای ود نازیما لو یوینا مینا ودن فی الدنیا والآخرہ په دنیا کې ماخرت کې خلکو به ور سره مینای محبت خدای خلکو زړونو کې واچ دا بزرگان خلکو زړونو کې د دوی څومره محبت دوی چا سره رشتم نشتا مال دولت هم ور سره نشتا وحدم ور سره نشتا مونږ لیدلیم نه دي ډېر او محبت هم ور سره شته کنه دا د دې آیت مصداق دي چې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا کا حدیث شریف چي ده چې جبريل عليه السلام اعلان وکي الله ورته وای ملائکو ته چپلان کی سره دا الله مینا ده ملائکو تاسو ور سره مینا وکي او ټول بزرگ پر سره مینا شروع بیا د ازمکه کې اعلان وکي چپلان کی سره ګوره دا الله مینا ده تاسو ټول ور سره محبت وکړه ټول خلکو زړونو کې دا غي محبت خدای واچ خدای په بعض بزرگانو له خدای مرجعیت ورکی مرجعیت دار خلکو د رجوع زه وګرځي خلک ورزي دې ته مرجعیت وای دا مرجعیت صوفیاء کرامو کې اکثر پوخ عمر صوفیانو ته خدای ورکای ډیر عمر والا ډیر عمر تیر شي خدای مرجعیت ورکی تاسو به د بزرگان لیدلی کړه چې څومره غټ سپینګری شي ډېر نو بس مرجعیت خدای ورکړي خلک 2 او 3 ورځې تیری چې صرف ملاقات ور سره وکړي او تکلیفونه برداشت کوي ملاقات ته ورځي او پیسې لګي دا هغه مرجعیت خو بعضې پکې داسې چې خدای په لږ عمر کې خدای ورکړي ډېر لوی لوی بزرګان چې هغوی پسې د مشرانو ډېرې دعاګانې او خپل محنت هم ډېر زیات هغه ته خدای مرجعیت ورکړي نو الله وایي سيجعل لهم الرحمن زردا چوبګر زیدوی ته رحمان ذات ودا دوستی د خلکو په زړونو کې فإنما يسرناه بلسانك یقینا مونږه آسان کړه د دا قرآن بلسانک په جبستا یادا سی وای فإنما يسرناه یقینا مونږه آسان کړه د دا قرآن ولی بیان جعلناه بلسانک چې مونږ ځول استا په زبان زکه آسان دی لتبشر به المتقین دې د پارا چې تزیر ورکه پدې متقیانو ته وتنذر به تویر پدې باندې قومن قوم لدا چې سخت جګړه لده سخت ده په جګړه کې وکم اهلکنا ډیر من هلاک کړي دي قبل او مخکې د دینا من قرنن د پیړیو والا هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا آیات محسوسه پسترگو یا پلاس منهم د دینا من احد سوک اس وقت نویني هل تحس منهم احد هل ترى منهم من احد آیات ویني د دینا سوک اس وکم نویني او تسمع لهم رکزا یا تاوری د دوی د خپو کشاره مناوري ارس ختم خدای ختم سورہ طه مکی سورت دے تلاوت اعتبار سرا شلم سورت دے نزول اعتبار سرا 45 سورت دے سورہ مریم نرست نازل شوه ربط دی سورت مخ کی سورت سرا مخ کی سورت آخر کے قرآن بیانو فإنما يسرناه بلسانك دی صورت کی ابتدا د قرآن ندا ما انزلنا الیک القرآن لتشقى
دویم ربط سورہ کاف کې نفی د علم غیب و د غیر الله نه، په سورہ مریم کې نفی د شرک په تصرف وا. دې صورت کې بیان د تشجیع د په تبلیغ د دې مسائلو، دا مسائل خلکو له بیان کړي چانه ویریږم پروا م کوا د چا، دا مطلب شو. دعوت صورت الترغیب فی التبلیغ، تبلیغ ترغیب ورکئی. موضوع د صورت الدعوت الی التوحید بقصص بعض الانبیاء علیہم السلام، دعوت الی التوحید دے په واقعات د بعض پیغمبرانو. خلاصہ د صورت سورہ طه کې ابتلا ذکر کړي د موسی علیہ السلام. اول ابتلا د فرعون سره د شپېته آیت پورې، دویم ابتلا د سایرانو سره یو شپېته آیت نه، دریم ابتلا د بنی اسرائیل سره د 15 آیت نه د ابتلا ذکر کړي. دو مسئلے په کې بنیادی ذکر کیږي، اول توحید، دویم تشجیع. بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم ز شروع کوم. بسم الله الملک الحق المبین الرحمن الذي عم نعمه على خلقه اجمعین، نعمتونه هم کړي دي په ټولو مخلوقاتو. الرحیم الذي خص بجنته من المؤمنین، چې خاص کړي دي په جنت باندې مؤمنان. طه الله خپويږي په معنا د دې، سالبی معنا کوي. طه شجرۃ توبه او ها هاویہ جهنم، گویا کہ الله قسم یادې په جنت او نار سره. جعفر صادق وی تا کی اشارت دا طہارت و اہل البیت تا، ہا کی اشارت دا داغی ہدایت تا. سعید ابن جبیر وی تو کی اشارت دے دا اللہ نم طیب و طاہر تا، ہا کی اشارت دے دا خدے نم ہادی تا. یا تو کی اشارت دے دا نبی علیہ السلام نم تا. دا خطاب اللہ نبی علیہ السلام تا کئی، یا طاہرا من الذنوب و یا ہادیا الی علام الغیوب. اے هغه سړیا چې تپاکی د ګناہوں نه، او هغه سړیا چې خلق علام الغیوب طرف ترابلې. مانزلنا داول آیت د تشجیع ده، موږ نه ده نازل کړي قالیک القرآن، پتا قرآن لتشقا چې تزان ستړی کی، الا تذکرۃ لمن یخشی، لیکن مونږه نازل کړي ده د پارا د نصیحت هغه چا د پارا یخشا چې د خدای نه ویریږي. تذکرہ مفعول له ده د پهل محذوفه ده پا، لیکن انزلناه تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. دا اول آیت د توحید نازل دل د هغه ذات د طرف دی چې اسمان نظمکه پیدا کړی دی او بر اسمانونه. تنزیلا مفعول مطلق ده پہلے محذوفه ده پار، نزل تنزیلا. دا من خلق الارض والسماوات العلی سوک ده، هو الرحمن، دا رحمان ذات ده. علی العرش استوا، په عرش استوا کړی دا. استوا یلیق بشانی، دا سی استوا چې د شان سره څنګه مناسبه ده. له ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص دل راغ سیزونه دی چې اسمانونو کې دی او هغه سیزونه چې پزمکو کې دی، او ما غصب بینهما چې د دواړو په منځ کې دی، و ما سیزونه تحت الثرى چې د و مزم کې لاندې دي. تحت الثرى و مزم کې لاندې، له خبر مقدم دی، دا نور ټولې معطوفات مبتدا مؤخره ده. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، کت تیزی کے پوینا کے پزور خبرے کے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، اللہ پوئیگی دراز پا خبرو واخفا او پا پٹو. اللہ واللہ لا الہ نشتب المعبود موجود، اللہ مگر دائیو اللہ دے.
له الاسماء الحسنى دلر نمونه دی خیستا سورہ عرب یو سلاتیا کې الله فرمایلی چې د خیستا نمونه دی سورہ بنی اسرائیل یو سلس وای اما تدو فله الاسماء الحسنى وهل اتاک دا دیم آیت د تشجیع دی حل چې په ماضی داخل چې په معنا د قد سره وهل اتاک حدیث موسی وقد اتاک حدیث موسی تقی سره راغله تاستا واقع د موسی علی السلام ازرا نارن چکله ورولید دا شعیب علی السلام سره وخت تیر ک لس کلونه هغه د تلور په نکاح ورک سګټه مټه بيزي دای ورکړي دای را روان کړه سسي زونه ځان سره راغی را روان د مصر ترازی کور والا توي او کور والا بیمار هم ده لری ځکه رڼا ولیدله و توي تاسو دلته اوسېږئ زم یا به ته اور راوړم او یا به داسې څوکي لاره به راته وښایي چې موږ اوس په کومه لاړ شو لاره رانه ورکه شوې مدین نه مصر ته را روان دلته چې دی رڼا ته رانږدې کېږي رڼا ته لرې کېږي لرې کېږي او چې ښه ورته رانږدې شه نو دا تجلیات الهیه و رڼا نه ورته آواز وشو انی انا ربک فخلعن علیک انک بالوادي المقدس طوی د نبوت عظیم منصب ورته دلته حواله شي هغه بیان کړ ازرا نارن چې کله اور ولیده فقال لی علی د ویل کور والا او تاهم کوسو دلته اوسېږئ انی آنست نارا انی ابصرت نارا یقینا ما ولید اور لعلی دې د پاراتیکم چې راوړم تاسو ته من عددنا بقبس شغلتن سکروټا او اجد علی النار او یا بیا مم پور هدا لارا دا په طریقې د معنی خلوی سره ده نه معنیت الجمع نه ده معنیت الخلوه ده او د معنیت الجمع د پاره نه ده بلکې معنیت الخلوه ده پاره جمع معنا نه ده چې دواړه دی وشي خلوه معنا ده چې یو مونږ یو بکی فلما تاهانو دیار کله چراغه دی ورتا نو دی आवाज ورته وشو یا موسی موسی انی انا ربک یقینا زیم ربستا فخلعن علیک پنی وباسا انک بالوادی المقدس یقینا ته په صحرام پاکیزه کې توا چې داغې نوم توا دی توا یې سم دی وادي مقدس ونخترتک تما غوره کړې ونستفیتک فاستمع غوږ دا لما غسلرا یوحا چې وحي کېږي درته څه چې تا ته وحي کېږي غوږ ورته کېږي انني یقینا زه انا الله الله یم لا اله نشته بل معبود موجود الا انا مگر زه یم فعبدنی زما عبادت کوا واقم الصلاة منذ دروا لذکری لاجل ذکری د وجه د یادګیرنې زمانہ ان الساعاتیتن دا تخفیف اخروی ده ان الساعاتیتن یقینا قیامت راتلون کې ده اکادو خفیها قریب دا چې ما پټ کړې وې د ځان نه هم دومره پټ دی چې قریب ده چې ما د ځان نه پټ کړې یا دا معنا یا کادو خفیها خپا پټوالی ته وای حمزه د باب پال په داخله شر سلب ماخذ د پاره نو ما اکادو قریب دا خفیا چې زدا ښکار کما لتجزا دې د پاره چې بدل ورکړې شي کل نفس هر نفس تا بما داغس تسعى چې دس کوشش کړي فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واد نړۍ ته انها د قیامتنا من اسوک لا یمنو بیا چې مان لري پدې وتبع واو تابعداري کړي دا د خواهشات د هغه پسې لاړ نشي پتر دا نو تبه هلاک شي بیا ورته وي
وما تلک بیمینک یا موسیٰ. ما استفهامیه دا مبتدا، تلک خبر دے. وما سدی تلک دغا بیمینک پر لاستا کی یا موسیٰ یا موسیٰ. دا دا اونس دا پارا خدای تا پتا وچی سدی مانوس کے دو دا پارا دا مکالمہ ور سرک کئی. قال اللہ ورطو یا سایا دام سادا زمان وز محبت خبری دی نو یا سایا بانی مسئلہ حل شو کنا وز زیادتی محبت خبری دی زیادت پکراولی. اتوکو علیہا زتکیا کوم پدے باندے واحش بیا علی غنمی اور آسندم اونی بها پدے امسا باندے علی غنمی پگڑو زمان واحش ورق الشجری راسندم پانی دونو بها پدے امسا باندے علی غنمی پگڑو زمان ولی بیها معارب اخرى او دیماتا پدے کے معارب و حاجتنا اخرى نور پیدیم پاکستان. قال اللہ ورطو یلقیا غرز ودا یا موسیٰ یا موسیٰ فالقاها پس غرز ولا موسیٰ علیہ السلام دا فطرحها فیضا یا پس ناسا پدا حیتن مارشو تسا چمنڈے والے تسا مانا تمشی سریعان دا والا معجزہ شو. قال اللہ تو خذها ونسا دا پخیلا سرا ونسا ولا تخب مویرے گا. موسیٰ علیہ السلام لگ ویرے دلے ہو او دا ویر طبی ویر دا طبی دا دا نبوت سرا سا مخالفہ ندا طبی بشری ویرو. سنوعیدو آزر دا چمنگا بدا دوبارکو سیرتها الاولا غپخوانی حالتا سیرتها الاولا حالتها الاولا. دا یو موجزہ. دویما وزمم یدک الى جناحک پیوستک لاستا الى جناحکات خرکستاتا تخرج راو بوزی بیضا تکسپین من غیر سوئن بغیر دا مرزنا آیتن اخرى دا بلن خدا. دی نوریہ کا دا جار مجرور چا پوری متعلق دی پہلی محضوبہ پوری. فعلنا ما فعلنا اکڑو منگا سچو مکڑو لنوریہ کا دے دا پارا چی منگا وخیوتا تا من آیاتنا الکبرا دا نخو زمنگنا حغا چلوئی دی لوئے نخی در تا وخوی. زمواری دے صد زمواری ورطا اس خی ایزاب لار شائلہ پیراؤن تا انہو یقیناً دے تو آغا دیر ران شوے دے تو آغا مانا دیر سرکشی کردی دا تغیان. قالا موسیٰ علیہ السلام علیہ ربی زمان ربا اشرح لی صدری کلو کی سینہ زمان ویسر لی امری آسانک ما تداکار وحلل عقدتا من لسانی کلو کی غٹی دا جب زمانا جب زمان. چه ووسا باشنو بیا بیا جبا که بندش لکشان را ذکر از کروٹ ہے پڑھے لے وہ ماشون حصتا سوری تا نو زمان دا جب دا غٹی ختمیش. یفقو قولی چی دوی پویشی قولی زمان پا خبرا دا بل سوال سلورم سوال. وجل لی وزیرم من علی و گرز ماتا مددگار زما دا حلنا زما دا کورنا یو مددگارم راک. حارون آغا حارون علیہ السلام اخی چه زما رور دے. حارون علیہ السلام دن یو کال مشرو اشدد بی ازری مضبوط کے پد باندے شاہ زما زہری وشرکو شریک کے دے ما سرا پی امری پکارون زما کے کئنو سبحک کثیرا دے دا پارا چمگا بیان کو سپایستا ڈیرا ونذکرک کثیرا تا یاد کو منگا ڈیر. انکا یقیناً تو کنتا طیبنا پا منگا بصیرا لدن کے. قال اللہ توی قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ تقی سرا درکڑے ستاتا ستا مسئول اے موسیٰ. سؤل درکتا پمانا دا مسئول دے لکا خبص چے پمانا دا مخبوز دے. قال قد اوتیت مسئولک یا موسیٰ سدی چغوخت یا غدرتا درکڑے شو اے موسیٰ.
ولقد مننا علیک مرة اخرى پتقی سرا مونږه احسان کړو پتا باندې یو ځل بل اکم وخو اذا وحینا الی امک چې کله وحی کړو مونږه مور ستاتا وحی دلته په معنا د الهام سره موسی السلام چې پیدا شره مور ته خدای الهام ما غا یوحا چې دې ته الهام شوو انقذی پی چې دی واچوا په تابوت پس بکس فقذی پی بیو ولدا بکس په یم په دریاب کې نیل کې رودی نیل فلیلقه الیم وبغور زید الیم دا دریاب بسائل په لختی ته ور دیکک لخته چې فرعون کور ته تللی یاخذو وبنی سید یادو لی ودو لو هغه چې زما دشمن دی او د دشمن دی سبا ورته ویل نش ولی والقیت علیک ما چولو پتا محبتن کرشمه د منی منی زما د طرفا زما طرف نه مینا در باندې چولې و مینا زکا ومن احبه الله واحبته القلوب چا سره چې الله مینا کوي نو د خلکو زړونه بعد د سره مینا کوي فما راه احد الا حبه چا بم نلیدا مگر چې چا به ولیدا نو د سره به مینا شو قطاده وی کان فی عینی موسی ملاحه د موسی علیہ السلام پسترګو کې ترسکونوالو ما راه احد الا حبه چا بم نلیدا مگر چا بچ ولید نو مینه به ور سره پیدا شو نو القیت علیک محبتا منی د مینه صادر می پتا غړولیو ولتسنا علی عینی او د دې د پارا چې ته پرور شو مومی علی عینی سما پنګرانای کې علی عینی زما پسترګو بمرآ منی پدا چال کې چې ز تاوینم بدا چې چلو شو دریاب لختی تر د دابکس واچو دې پکې بس قرار ناشته پروت ورکوټه دغه پیرون ذبح کاو کړ الختینا پیرون کور ته د لخته تر خلکو راوچت کې چې سره تی کولو کنو موسی علی السلام پکې خسته ګلاله ماشوم خزی چې ولیدنو سخت مینه ور سره پیدا هغه ته وی پیرون ته چې دا ما واجنا دا به زما ستا په پیدا راشي او زوی به ونی پیرون ورته چې ستا بشي خو زمانہ کدا سی ویلو چې ټیک دنو کې دې شدت هم خدای هدایت کړي دا بنو وځ بس خزی ور سره بس لو باو به بس لو یک پیرون خلق به پیرو موسی ابن فرعون ورته فرعون زوی دا چې غټ فرعون تیور واستوته وګوره په غي کې واچو چې څنګه فرعون ته په غي کې واچو بس لاس یو غت کې دی ګیره نه راونو ګویا کې د حال جواب باندې ورته چې مردارا ته ځان لسنګ خدای وایزه بس تا خوښم فرعون ورته چې دا غسړې دی چې هغه خوب لیدل چې دنه به زما حکومت خرابېږي دا ترا اخکار اخځه ورته یا مخلا دا ماشوم په دې خبرو څه پويږي چې ستا حکومت په دې خراب ماشوم دی او بدلا سي درواچ او خلکو له ورچ واینا دا پویا دی پيو کې یو پلیټ کې سره زر واچول بل پلیټ کې سکروټي واچول ګوره دا ماشوم کم شعراج موسی علیہ السلام لا سوګداو د اسرو زرو طرف جبرئیل علیہ السلام الله راولې کدي سکروټو طرف ته لا سوګ سکروټ راز بخلای جب باندې لګ دغه داغ جوړ شنو ځکه جب کې لوکنت په تاسو به پوښتنه نو پیراون ور خځه ور دی ګوره د خدای نیک بخت ماشوم دی خراب زه چې دا نه پويږي ماشوم دی او توای ګوره ګری نه ونی ولم الله تعالی حفاظت نو دای چې پای به د چانه خړې د خزو خزه به ورته راوستلې چې دای ورته ونی چې پای به د چانه خړې او یې بسینې توا چاو سر به ترا دی الله اوس غیبی تنظیم برابرې د مور سره د پیوستن مو بچي د زړه ټوټای
چې مور دریاب ته واچاو رود نیل ته، نو خور ته وایي ته روانه اوسه په غاړه د دریاب د صندوق سره د بکه سره چې دا چرته روان. خورې په منډه راله مور ته وایي چې فرعون کور ته لاړ، وایي زه ورپسې ورشه چې څه کېږي. چې ورغی ښځې راجمع دي د هېچا پی نه څکي. ده خو ورته وایي نه چې دا زما رور دی، وایي زه ته یو خاندان ښیم او هغې ته یې ورولئ شاید چې د هغې پی وڅکي. وایي ټیک شه. موسی علیه السلام خپلې مور ته یې راوړو چې څنګه یې سینې ته واچو پی یې وروته. نو فرعون ورته وایي داسې چل به وکړو ته به هلته موږ له سره لاړه شي، دی بچي ته به پی ورکوې او موږ به تاله تنخوا هم درکوو، خدای انتظام کوي. هغه ورته زما خپل بچي دي د دې پالنه به څوک کوي، داسې کوم چې دله کور کې پی ورکوم ستا کور له نظم دلته به ما سره یو تنخوا به هم راکړې. تنخوا به هم ورکوله، خپل بچي ته به کور کې پی هم ورکول. او هفته کې یا میاشت کې به د فرعون ښځه راتلله او ورسره به نورې ښځې وي، ډالۍ هدایا به یې راوړلې چې بچي ملاقات کوو زمونږ د بچي، او به دا بس ملاقات به د بچی سره وکړو، بیرته به لاړې بچی به دې سره پاتې. الله تعالی یې داسې انتظام وکړو. خدای تدبیرونه دي که نه، خفیه تدبیرونه الله تعالی کوي که نه. نو الله وایي اذ تمشي اختک په وخت کې چې تلله خور ستا، فتقولو دی ورته ویلې هل ادلکم ما نه ښیم تاسو ته علی من باغ چا یکفلهو چې د ده کفالت وکړي. فرجانا کا پس منگا واپس کړي الی امک مور ستا ته کای تقر عینها دې د پاره چې یخی شي سترګې د دې بلقائکا ولا تحزنا غمجن نشي علی فراقک استا په جدای. وقتلت نفسا تا وجلو نفس فنجیناک پس نجات درک مونږه تعالی را من الغم د غمنا وفتناک مونږه امتحان نکړیو پتا فتونا امتحانونه. یو ځل د فرعون د کور نه راووت، اوس زلمی شوی دی او د یو قبطي او د بني اسرائیلي جګړه ده. بني اسرائیل ورته راشه دا را سره ظلم کوي، بس هغه راغی لکه ظلم مه کوه، نو هغه نیغ شه به ده سوک ورکړ. سوک د پیغمبر سم سوک ونو چې ور ورسېد هغه بې غیرته بس دا سا په دې خوله کې نیولې وه ایسته مړ شه مړ شه. فوکزهو موسی فقضا علی سورة القصص کې به راشي. نو الله هغه یادوي. سبا بیا هم داسې وشو، مکه بني اسرائیلي بیا جګړه ده بل قبطي سره، راشه دنه مې خلاص. موسی علیه السلام ته خدای نیکبخته هره ورځ د جګړې را روان شو. نو چې دا خبره ورته وکړه چې هره ورځ د جګړې، نو د بني اسرائیلي خو دا خیال شي چې لکه چې ما پسې راغی او ده خو څوک لیدلی و که نه. نو ورته وایي د الله بنده ته زمونږ صلح نه کې، پرون دې م سړی مړ که او نن ما وجنې. بس صلح یې وکړه، بل قبطي لاړه، خلک یې خبر کړي چې پرونی سړی چې وجل شوی و هغه قاتل خو پیدا شه موسی علیه السلام. موسی بس فرعون مشوره وکړه د خپلو سردارانو سره چې دا سړی ختمول غواړي، ده خو اوس نه په موږ شروع وکړه. یو سړی راغی په دې مشوره کې و د موسی علیه السلام ته راغی، ښه سړی و. موسی علیه السلام ته چې خلک دې دغه شوي تا وژني خو زه ځان وباسي. موسی علیه السلام بس راووتو مدین ته او شعیب علیه السلام سره یو ځای شو. دا بیا دوباره راغی فرعون سره اخ فلبست سینینا تا وقت تیر که ډیر کلونه پی اهل مدینه په اهل د مدین کې. دا شعیب علیه السلام کلی و، اته مرحله و د مصر نه. ثم جئت بیا راغلی علی قدر یا موسی، پاغه وادی او مقدار د رسالت موسی، مقدار د رسالت عمر د 40 کال شنو بیا رالی. واستناتو کاتما خوخ کړی لنفسی ځان د پاره. دې کې دوه وجې دي، واستناتو کال محبتی، تما خوخ کړی د خپلې مینې د پاره. دویم واستناتو کال رسالتی، تما خوخ کړی د خپلو پیغامونو د پاره. اذهب لاړ شه انت ته واخوک ورستا، بیا آیاتی زما د نخو سره، ولا تنیا سستی ونه کوي فی ذکری زما په یادګیرنه کې. اذهبا لاړ شئ الی فرعون، فرعون ته انه یقینا د طغا وران سرکشي کړې. دا طغا معنا
جاوز الحد تجاوز کړه د حدنا فقولا له قولا لینا وای دلرا وینا نرما لعلو شاید یتذکروا نصیحت واخلی او یخشا یا ویریږي قالا دیو لربنا زمونږ ربا اننا نخافو یقینا مونږ ویریږو ای یفرط علینا چې زیاته به کی په مونږه بیا الله یسمع منا زمون خبر بوانوري غوږ بکینه دي او ان یتغا یا بسرکشیو کی بیا یقتلنا مونږ بوجنی قال الله ورتوی لا تخافا مویری گئی اننی ماکم یقینا زتاسو سرایم اسمع و ارا زاورم ما یجری بینکما و بینه چسستاسو د پمنس کی دی واراز تاسو دواړه ګورما فاتیاو دواړه راغله پیراون تا دروازه په زور وروډه بوله راوته فقولا دی ورته ویل ان رسول ربک مونږه پیغمبران درپستایو فارسل معنا بنی اسرائیل خوشکا مونږ سره بنی اسرائیل اول خبره د قوم ازادي زمون قوم د غلامای نه بچ ولا تعذبهم عذاب مور کوا دویتا د قوم ازادي بهترینه خبره ده قوم پرستی خشنه ده دین یو قوم پرستی ده یو د قوم ازادي ده قوم پرستی دي ته عزت د پلان کې قوم یو نور در تسپک کار او په دې فخر کې دا دین کې نشته او یو د قوم ازادي او قوم ته پیدا رسول دا خبره قد جینا کا منگرا غلی تا تا بیایت من ربک سرد معجزین دربستانا والسلام و سلامتی دی علی من پاچا اتبع الهدى چې څوک تابعداري د هدایت کی انا قد وحی الی یقینا منگا پتقی سرا وحی سیدا منتا ان العذاب علی من کذب وتعالى یقینا عذاب پاچا دے چې څوک دروغ نسبتونه کوي وتولى مگر زیداقنا قال مسبرون ورتوی فمر ربکما پسوک دے رب تاسو یا موسی قال ربنا الذي آتا كل شيء موسی ورتوی زمونږ رب هغه ذات دی چې ورکړی دی هر شي ستا خلق او پیدایش ثم هدا به ورته لاره د پیدې ښودلې ده ثم هدا الى طریق الانتفاع قال فما بال القرون الاولى صد حال د پخوانو پیړیو د چارامیو هغه ورته ډیره خسته خبره شروع کړې ده کنه چې رب زما درب تعریفونه ورته کوي هغه خبره اوس پیرون منقطع کړه ورته فما بال القرون الاولى صد حال د پخوانو خلقو دا مطلب دا چې وسوي چې هغه ټول دوزخ لتللی نه ناس خلک به غوسه شي چې زمونږ پلارانو باره کې وایي چې دوزخ لتللی خلک خفه کېږي که نه موسی علیه السلام خو پیغمبر و نو څنګه ښایسته جواب یې ورکړی قال علم عند ربي علم د هغې پیړیو زما د رب سره دی پی کتاب په لوح محفوظ کې رب سره علم دی زه نه پوهېږم لا یدل ربي ولا ینسا لا یدل ربی نیور کئی رب زما ولا ینسا و نتیریگی و پلی خبری تا بیارا وگرزی دی جواب ورکا کنا پلی خبری تا چی تعریف در رب دی اللذی رب غزاد دی جعل لکم الاردا چی گرزولی داستاس دا پار ازمکا مهدا زنگو هموارا وسلک لکم روانی کڑی دی تاستا پیا پدے کے سبولا لارے وانزل من السماء نازل کړي دي د اسمان نه مانوبا فخرجنا پدې کو التفات سے غائب نه متکلم تا فخرجنا پس راوستي دي مونږه بي پدې باندې ازواجن جوړې من نبات اندګاګانو شتا مختلفنا شتا جمع د شدید تعالی مرزا چې جمع د مریض دا مختلف کلو خری وراونا مکم سروي سرويستاسو ان فی ذالک یقینا پدیسی زنو کې لایات نخد قدرتی لولن واخوندانو داخلون لرا منها د دې زمکنا خلقناکم غا پیدا کړی تاسو وفیها نعیدکم پدې کې بعد دوباره کو تاسو ومنها نخرجکم او د دینه با منګرا او باسو تاسو تارتن اخرى مرتن اخرى بل کرتی
ولقد اریناه آیاتنا پتقی سرا منگا خود دتا معجزی کلا ټول زمونگا فکذب وابا د دروغ نسبتونو کلو معجزو تا وابا انکار وکړو قبول الایاتی قالا جیتنا پیرون ورته تراغله مونږ ته لتخرجنا چې توبه سیمونګه من ارضنا د زمکه زمونږه به سحر کا پجادستا یا موسی ولناتینک را تکبو کومنګا به سحرن پجادو مثلی چې استاد جادو پشان وای فجل بیننا وګرځوا زمونږه پمنځ کې او بینک استا پمنځ کې زمونږه استا پمنځ کې وګرځوا موعدن یو وعده لا نخلفو چې مونږه به مخالفت نکو نحنو نمونږه ولا انت نت مکانن سواد زه برابر نه یو زه وټاکا تبم یو زمونږه جادوګران به می مقابله وکاو قال موعدکم موسی علیہ السلام ورته وعده تاسو یوم الزینت خوشاله ورځ د میله ورځ وایو شر الناس دوها چې راجم شي خلق صاف په وخت کې صاف وخت کې ځکه ټول خلق برا پاتې دي کړه ټول به موجود دې کې د موسی علیہ السلام مطلب دا چې ټول دا منظر وګوري فتولا فرعون پسو ګرځي د فرعون په جما کې د راجم یک تدبیر ثم تا بیا راغې وزید وعده تا قال لهم موسی ویریدی تا موسی ویلکم سچل دے پتاسو افسوس دے تاستا لا تفتروا علی الله مجوړوي په الله باندې کذبا دروغ فیسحتکم فیهلککم خدای بتاسو هلاک کی بیاذاب بعذاب وقد خاب من افترا بتقی سره نامراد شوی چاچه دروغ جوړ کړي فتنازعوا امرهم د اختلاف کو په کار د دوی کې بینهم په خپل منځونو کې واسر النجوا پټه خبره دا وا خپل کې یو بل ته ویلې مونږ کو جادوګران یو کده په حق او پیغمبر او په پوي شنو بیا ورسره په ایمان راو ویلون سکو دا پټه خبره ځان سره پټه قالو دی ویلې پیرونیان ورته ویلې د سایرانو ته ان هاذان لسایران ان هاذان دا انک مشدد شنو به اعتراض دي چې لسایران خو مرپو نو پکار ان هاذان لسایرین کنا ان هاذان لسائران دا ان پمانا د نام سره ده نام قالو دی نام او هاذان لسائران دا خامخا جادوګران دي یریدان دی غواړیا یخرجاکم چتا سو باسی من ارضکم دزمک استاسنا بسحر ما په جادو د دوی و یذهبا بطریقتکم المسلا او ویسی دین ستاسو المسلا بهترین دین المسلا معنا الفضل بهترین دین ګورئ چې خلق را پاسه د سیاست کې خو څه خبرې ورته کې چا خلاف چې را پاسه نو دوه قسمه خبرې وکړه د دې ځکه خلاف هم چې تاسو مذهب ته نقصان رسي بیا خلک جذبه کې راضي کړه زموږ مذهب ته نقصان یادار چې دا تاسو د وطن ته نقصان رسي امن خرابای نو بیا خلک را پاسي په دې دوه چې دا امن خرابای په پوښي نو دا دوه د خبرې دي چې خلکو دراوي خولو د پاره جذباتو کې راوستلو د پاره دي دا پیراو نو ویلي سی ویلي دا دو جادوګران دي دا غواړي چې تاسو د ځمکې نه په جادو باسي دلته امن خرابه کی تاسو مجبور شئ د وطن نه وځئ یو او ختم کی تاسو دین چې کوم غوره دین دی تاسو غوره دین ختم کی مذهب باندې تاسو عمل کوي فجمیو کیدکم راجم کوي تدبیرون استاسو ثم تو بیا راشي صفا ډلې وقد افلح اليوم فتقیس را کامیاب بینن رزمنا سو کے استعلا چوچت شو قالو دیویلی یا موسی ایمان تلقیات آیاتو غرزوا ایمان نکون اول من القا یا بمونگا اول شو حقا القا چوی غرزی قال موسی علیہ السلام ورته بل القو بلکې تاسو غرزوي فیضا حبالهم پس ناسا پر سید دوی وایسیو ممساگانی دوی یخیل الیه من سحر من تسعى
په خیال کې راتللې دته د جادو د دوی نه تسعه چې دا منډې وایي نظربندي کړې وه فاوجس فی نفسی پیدا که فی نفسی ځان سره خیفتن ویره موسی علیہ السلام فاوجس موسی فی نفسی موسی فاعل د اوجس دی خیفتن مفعول مطلق دی او فی نفسی ور پورې متعلق دی قلنا من ورته ویلې لا تخف مه ویرېږه انک یقینا انت لا غالبی والقی غرزوا ما سپی یمینک چستا په خلاص کې دی امسا تلقب تیر بکی ما غس سنو چې دوی کړی دي انما سنو دوی چې سکړی دي قید سایر غ تدبیر د جادوګر دی ولا یفلح الساحر ناکامیابیږي جادوګر ہے سو تا کم زیل چې راځي هر کار چې کوي جادوګر خدای نه کامیاب جادوګر دا دمګری چې کم دي کنه دا دمګری دا ملایان دمګری دا طالبان ملایان دمونه شروع کی هلکه دم څه بده خبره نه ده ښه خبره ده خدا کسب جوړول خو ښه نه دي کړه چې ورشه روغ سړی به لاس ورته ونیسي هلکه زما دا تکلیف دی دم را باندې واچوه ته لاس راک لاس چې د ورکه به داسې لویشتي کی بس به پتا جادي شه روغ سړی به چې جتا باندې جادي شه هلکه په ما څوک څه کوي جادوګر خو به دې 200 روپۍ نه په ما 200 روپۍ څوک ورکوي دروغ به وایي هسې شک به در واچوي بیا به بل لځي هغه به هم درته وایي او بل به ټول دروغ وایي حدیث کې دي چې معاوضتین څوک وایي جادو نه به خدای محفوظ ساتي سهار او ماښام وده کېدو ټیم آیت کرسی خلک وایي سورت بقرې اوله حصه روزانه سړی تلاوت کوي دا د ټولو شروع نه به د خدای بچ ساتي کنه الله ولا یفلح الساحر ناکامیابیږي جادوګر حیث اتا کم ځای ته چې راځي فالقی السحرة سجدا دا ملایان زمونږ دا طالبان ولا بس دغه وکړو دا وظیفې پکې کو پیسې پکې ډېرې دا وایي که ولا به پیسې پکې ډېرې دي او زه هم چې ځواناني او بس ایسته به په بله لار اخته شي ښځې م ورته دمونو له راځي په بدکارۍ باندې اخته شي بس د مولینو او د معاشرې او د علم او د دین هغه جامه بدرنګه زما فکر دا ښه خبره نه ده نور دم شري دمي دا خو جایز دی څوک راشي سړی پې دم واچوي ښه خبره ده دلته یو دمګری یو ښځې به ورتلې نو ښځې ته به ویل چې سینه کولاو کوي چې سینه در باندې دم کړه سینې باندې به ورته چوف اچوه او دلیل به یې څه کوه چا ورته دا ولې وایي ډاکټر خو دا ډاکټر یې نه ګوري څه دمګری خو داسې لکه ډاکټر نه خو پرده نشته که دلته داسې کوي چې لندن کې دم کوي امریکا کې څوکي په موبایل دم کوي تاسو کتلی دي که نه نو چې لندن له دې په موبایل کې دم رسېږي د خدای نیکبخته نو خو ښځې ته په پرده کې ووایه چې په دې ځینه به دم در واچو بلې کوټې ته نه رسېږي تاسو دې خبرې ته خیال دی که نه دی دې خبرو ته تاسو خیال کله سوچ هم نه دی کړی ما ورته ډېر سوچ کړی چې دا ډېر قمقل دي چې لندن نه دې ځینه دم رسي زه ټیک ده ومې منله چې ورسېدله نو دا ښځه دغه پرده کې بله کوټه کې ناستې دې ځینه مې چوف در واچو دا نه ورسي څه ورسي که او ښه دا ده چې په غیبانه دعا ورته وکړي چې خدای ښه کړي ټول بیماران ښه کړي دا ښه نه ده ښځې دمول بالکل مه کوئ دا طالبان کوي اکثره وظایف په ښه که نه چې دا شیز کړي دا اکثره طالبان کوي الله یو پیسې پکې ډېرې دي پیسې د دنیا فایده یې پکې د دنیا دپاره نو الله وایي فالقی السحرة سجدا پریوستل شو سائران سجدا سجده کوونکی قالو دیویل آمنا برب هارون و موسی منگا ایمان راوڑے دے پر رب دا هارون و دا موسی قال فرعون ورته آمنتم لو تاس ایمان راوڑو مصدقین له پداس حال کی چی تصدیق کون کی ددئی قبل نازن لکم مخکد دینا چی زدت اجازتو کم انہو لکبیرکم اللذی داستاز واغم مشر دے علمکم السحر چی تاسو تے جادی در خود لے خپویدہ چی دا اول ملاقات دی بل ملاقات نہ دیکھ خواه مولان باشد کے چپ نہ شود
نو دی خو بادشاه و که نه چپ نه شو روب پې رانغی او بد داسې خبره خلکو خمخلي رعیت خو ډېر خمخلي که نه بادشاه خبره مني که سوچه دروغ ورته وایي وایي ټیک فلو قطعن ایدیکم خامخا به زه غوڅ کم لاسونه ستاسو ارجلکم خپې ستاسو من خلاف الټا ولو صلبنکم خامخا به راځړن کم تاسو پی جزوع النخل په څانګو د کجورو کې ولتعلمن یناشد عذابا وابقا او تاسو به پوه شئ چې کم یو په مونږ کې اشد ډېر سخت دی عذابا د عذاب نه وابقا کم باقي پاتې کېدونکی دی ځان او موسی یادوي قالو دی ورته ویلې لن نوصرک مونږ نه غوره کوو تعالی ما په هغو دلایلو جانا چې مونږ ته راغلي دي من البینات د واضح دلیلونو نه والذي په هغه ذات ته نه غوره کوو فطرنا چې مونږ یې پیدا کړي یو فاقضي ما انت قاض فیصله وکړه هغه چې ته د هغې فیصله کوونکی انما تقضي هذه الحیات الدنیا یقینا ته خو فیصله د دې ژوند د دنیا کې آخرت خو زمونږ ستا په لاس کې نه دی انا آمنا مونږ ایمان راوړی بربنا په رب زمونږه لیغفر لنا خطایانا چې وبخي مونږ ته خطاګانې زمونږه وما هغه څه اکرهتنا علی چې تا مونږه مجبوره کړي په هغې باندې من السحر جادو مقابله د پیغمبر سره هغه راته خدای وبخي والله خیر الله غوره دی وابقا باقي پاتې کېدونکی انه من یاتی یقینا شان دار سوک چراشی رب او رب تا مجرما جرم کون کے فإن له جهنم یقینا شتد د پار جهنم لا يموت فيها نبمری پدې کې ولا یحیا نب ژوندې تاسو په پښو کې اعتراض وشتا خو ارتفاع د نقیزه نو شهدا مستلزمه د اجتماع د نقیزه نو تا نبمری او نب ژوندې دان شش تاسو به جواب کوي لا يموتو نبمری پیا پدې اور جهنم کې بقبض الروح چې روح قبض ولا يحيى نب ژوندې په آرام سره ژوندې بنئ په آرام سره چې ژوند آرام بنئ ومن غسوک یاتی چراشی اللہ لرا مومنا پدا سے حال کی چیمان لرن کئی قدم الصالحات تقی سرامر کڑے دنے کیو اولائے کا پزدا کسان لهم الدرجات الاشتر دید پارا درجی اچتی جنات عدن جنتنا دامیشہ اسیدو تجریبی کی بامنتا تلنارو لاندرون داغین نہرنا خالدین پی ہمیشہ بئی پدے کی وزارک جزاء من تزکا دا جزا دا چا دا تزکا چیزانی صفا کڑی من ادناسل کپرے خیرو دو کپر ولقد اوحینا الی موسیٰ پتقی سلام گا وحی اکڑا موسیٰ علیہ السلام تا اجمالی قصہ فرعون سر دیر مقابلہ وشو آخری اور تیری بنی اسرائیل بوسا ان اسری بعبادی چې د شپې بوزا بندگان زما فضرب لهم طریقا وعدید پارا پامسا لارا په دریاب کې یا بساو چا دریابو او چې لارې وکړي جوړ بار قلزم یادې لا تخافوا تمویریگا درکا د ګیرېدلو نه ان یدرکک فرعون چې فرعون بم گیر کی ولا تخشا مویریگا الغرقا د غرقېدو نه چې اوبو کې بغرق شي مد شانه ویریگا مد مخې نه ویریږي شانه د فرعون نه ویریږي مخینه دریاب فاتبعهم فرعون ورپسې فرعون بجنودی ما جنودی سره د لښکرونو نه فغشیهم من الیم ما غشیهم پس پټ کړه دوی د دریاب نه هغه چپو غشیهم چې پټ کړه دا ما غشیهم پایل د غشیهم اولنی دی او دا تاسو مختصر معنی کې ویری دي چې دلته موصول سره د سلې نه پایل راوړو مسند الیه معرفه بالموصول کړه د تفخیم د پاره پټ کړه دوی د دریاب نه هغه چپو غشیوم چې دوی پټ هغه څنګه چپی دي دا کون حد الله نه بغیر بل چاته نه دا معنا وضل فرعون قومه بیلارک فرعون قوم وما دا او برابر نک لارتا یا بنی اسرائیل نعم ذکر کړي قد انجیناکم بداقی سرا منگا تاسو بچ کړی من عدوکم د دشمن تاسو نه ووعدناکم منگا وعده کړی تاسو سرا جانب تور الایمن د طرف د کوئی تورخی چې کتاب بدر کوم او یاد راشي او یا مسران ونزلنا علیکم المن من نازل کړیو پتا سو من او سلوا کلو خری من طیبات ما د پاک او سیزونو رزقناکم چې موږ درکړي
ولا تطغوا فی تاسو سرکشی مکوئ پدې کې ویحل علیکم غضبی نازل بشی پتاسو غضب زما ومن ناسو کی احلل چرا نازل چالی پاغی بانی غضبی زما غضب وقد هوا پتقی سرا دے بیلارش فقد هوا مانا فقد حلقا دے حلاکش وَإِنِّي لَغَفَّارٌ زَتُوبَ قَبْلَ اُنْكَيَمْ بَخُنْكَيَمْ لِمَنْ دَغ چاہتا بچ توبہ و باس دا شرکنا وَآمَنَ ایمان راوڑی وَعَمِلَ صَالِحًا عملو کی نیک ثم اهتدى بیا پس عملارش موسیٰ علیہ السلام دا خلق ځان سره بوتله کوی تور ته چې تورات راکي نو دې ته مخکې لاړ خدای ورته وایي وما جلک عن قومک هغه څه شی دی چې جلتی سره ته راوستې د قوم ستانه یا موسی قال دورته هم هغوی اولای هغه دی علی سری زما شاته واجلتو الیک ز جلتی سره رالم تا تربیه زما ربا لتر دعا چې ترا ناراضی شي قال الله ورتویل پاینا قد فتنا یقینا منګه امتحان کیا چولې قومک قوم ستا من بعد کرستستانا وضلوا مسامریو بیلاری کړي دي دوی سامری بیلاری کړي سامره یو شیونو تربیت چا کړو جبرئیل علیہ السلام اشاعر وای اذ المرء لم يخلق سيدا تحيرت عقول مربيه وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل کله چې سړی نیک بخت نه د مربی عقل به حیران شي عقلونه د تربیت کوونکو او چې چاور پوری امیدونه تړلی هغه نا امید شي چې بدن سره نه جوړیږي چې خدای سید نه پیدا کړ ویو ګوره موسی هغه چې د تربیت جبرئیل کړي وا کافرو او موسی چې د تربیت پیغام موسی فرعون کړي وا هغه پیغمبر دا منصوب دی یو قبیله ته سامره ده بنی اسرائیلونه او بازوی چې هر کرمانو نومی موسی ابن ظفر و منافق خود ده نوم موسی ابن ظفر منافق فرجا موسی راوا پس موسی علیہ السلام قوم تا پدا سے حال کی جو غصو پدیا سے پاڑے غم جن حزینا بما پالو قال یا قوم یہ زما قوما علم یعدکم ربکم وعدن وکړتا سره وعدن حسنا خیستا وعده د جنت یا د تورات افتوالا یقدش علیکم پتا سو الله د داوادا امرت موکتا سراده کړی دا ای الا علیکم چر نازل چې پتا سو غضب می ربکم فاخلفتم چې تاسو مخالفت کوم او دی زما دوا دینا قال دی ورته ما خلفنا موعدک امغه مخالفت نه کړی دوا دیستا بملکنا زمون په اختیار ولکن حملنا لیکن مون ترا بار کړی شو او زار نغدران د بارنا د زینت د قوم فقذفناها مونږ واچول وکذالک امدارنګي القسامری سامری هم واچو دسی چلو چې بنی اسرائیل د قبطیانو د خزینه د غاڼې راخیستې وي د زینت سیزونه په استعاره باندې هغه خو تبا شو نو بدلغه پاتې شو د دوی سره نو هغه ورته چوریګه موسی علیہ السلام د کوی تور نراشي نو دې باره کې به موږ له وای چې د دې څه حکم سامرور د جدا ځان سره نه کوي ګوري تبا کې وای څه کو وای دا ټول راوړې د کنده کې واچو یو کنده کې ټول راځم ګردم په خپل واچو ابا د دې نظرګر او د غوي شکل ته جوړ غوي شکل ته جوړ کو او سوري پکې وکړو یو خله طرف ته یو دی بل طرف ته او د شپېلې غونته پکې دنه نه کې خدا او بعد به تیز راغی یو طرف نه بوته بل طرف نه با یو بننه وته بل نه بوته نه شپېلې به आवाजونه شروع وای راشه د خدای بندګانو دا خدای دې استاس موسی علیہ السلام مال ته خدای دل تراغی خره کې بیلاره خمخلو بنی اسرائیل سلور سو کال غلامای کې تیر شي نو بازار به بسوي را چې دا خريچا ده وګورو فاخرجا پسامری رويست لوم دیتا
عجلن سخه جسدن جسد له خوار چې داغه आवाजو فقالو دی ویلې هاذا الهکم دا معبود تاسو دې و الہ موسی معبود د موسی دې پنسیا هر کړه دې موسی خپل رب ال تور پسې تللې دې او دې دل تراغله الله وی قمقلو افلا يرون يدين غوري الله يرجو اليهم قولا چې دا خدای خو نشي واپس کولای دوی ته وینا ولا يملك لهم اختیار نه لري دی لا ضر ولا نفع د ضرر او د نفع او بیا مرته خدای وسخه بسو ولقد قال لهم هارون وبتقيس رويلو دوی ته هارون من قبل مخکی یا قوم یا زما قوم انما پتنتم بيقينا تاسو په فتنه کې چول شوی په دیسخي وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ رب ستاسو رحمان ذات تے فَاتَّبِعُونِي زما تابعداریو کئی وَأَطِیعُوا أَمْرِي زما اطاعتو کئی زما د خبری قالو دی ورته لن نبرا همیشه به یو مونږه علی په دې سخی باندې کی پینا عبادت کوونکی حتی یرجع الینا موسی تر دې چې را واپس شي په مونږه موسی مشر خو هارون علیہ السلام وکړه خو موسی علیہ السلام له یو شان وکړه ردیم هارون علیہ السلام دې خبره موږ نه منو لنبر علیه کپین حتی یرجع الینا موسی چې موسی راشي بیا هغه موږ له سوي هغه موږ قال موسی علیہ السلام چراغ ورته یا هارون ما منعک ولتا نه منعک ول ازرایتهم چتا کر دیولی دلو چې بیلار شو الله تتبعنی ما پس ولې نراتلې ستا خبره نه منلا اپاسې تمری آیتا مخالفت کړي د زما د حکم قال یا ابن ام اید مرزیا لا تاخذ بلحیتی ما د ګرن منیسا ولا براسی یوم د سرنا جلال په موسی علی السلام ډیر غالب و انی خشیتو زویره د من تقولا چې تب بیا وای فرقتا تا جدائی راوسته په مابین د بنی اسرائیلو کې ولم ترقب او تا انتظار نه کړي قولی وینا زماتا قال موسی علیہ السلام ورته په ما خط وکاسد حال ستا یا سامری تا ولدا سے وکړو قال دی سامری ورته بصورتو زپویا شوم بما پغس لم یبصرو بی چې دی پاغه نو پویا فقبستو ما په موټی کې را واخستا قبضتن یو بوټه من اثر رسول دا پات خوري دا اسد پیغمبر ملائکه رسول الله مراد جبريل له جبريل پاس روان خپای په چې کې خود له داس عذاب قدرتی راشین شنو ما له خوره کې کمال شته چې اغیر ملګری راوخته او دامه پکې ورواچ وانا بس وا دامه واچو په جوب د ایجل کې او بازاري چنګاره شروع وکذالک سولت لی نفسی امدارنګ خیسته کړه د ما ته ځان زما نه پسراته ویلې د سوک قال موسی علیہ السلام ورته پس حبزا زمونږ د مینځ نه شړل شوی وان لک فی الحیات یقینا استستار پارا پجون کی ترسو چې ژوند دی ان تقول چې تبوای لا مساس ما سره لاس ملګوي څوک درځي چغه بوای ما سره لاس ملګوي زکه دا کار زکه کړو چې خلق په ما را جمش زره خلقو مشر سم الله تعالی په داسې مرز ورګاو چې خلق جمع کېدل څه چې نږدې به نه پرې دی او خپل ورته خدای ته وګوره ما ته مرانه داسې مرز په ورګ جزاء من جنس العمل وان لك يقينا استستار پارا موعدن وعده په اخرت کې لن تخلفه مخالفت بن کی استاد غینا یا تبن غائب کې دا غینا وانظر الى الهک الذی استاخ خدای ته وګوره هغه زلت علیا کې پاتته همیشه وی پاغي باندې مقیم لنور خنو خامخا بمغه سزود لرا ثم لننسفنو فی الیم نسبا بیا به زری زری کو مونږه په دریاب کې نسبا زری زری انما الهکم الله یقینا استاس معبود الله دی الذی ذات لا اله الا هو المعبود موجود الا هو مگر یو الله دی وسع پراخ دی کل شین دار سیزنا علم د جهت د پوینا کذالک نقص علیکم دا شان مون بیانو پتا باندې من انباء ما قد سبق
د واقعاتو دا خبرونه چې وړاندې تللي. وقد آتیناک بتحقیق سره موږ درکړې تا ته من لدنا زموږ د طرفه ذکر قرآن. من اردانو چا چې مخ وګرځاو د دې قرآن نه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا تحقیق سره باری به د قیامت پر ورځ وزرا ثقل درون بار خالدین فيه همیشه به پدې کې وسالهم ډېر بد دوی ته یوم القیامت د قیامت پر ورځ حملا بار یوم ينفخ بغیر چپک بولې شي په سورې پښپېلای کې ونحشر المجرمین را جمع بکو مجرمان یوم ازن پدې ورځ زرقا اړاند یتخافتون پټي خبرې وکي بینهم په خپل منځونو کې الا بستم چې تاسو وخت نه تیر کړه په دنیا کې الا عشرا مگر لشپیم تیر کړ دا دومره کلونه ورته لشپې نحنو عالم مونږ پویګو بما پاس یقولون چې دی وای ایز یقول امثلهم طریقتن پاوکه چې وای با ا درمیانه د لارې د نگانا الا بستم تاسو وخت نه تیر کړه الا یوم مگر یو ورځ صرف یو ورځ هم تیر کړ. قیامت ذکر کوي ويسلونک سال کوي تا نه داخل کان الجبال په بار د غرونو کې. نبی اسلام نے تاسو کو چې خدای به دې غرونو سره قیامت ورته وي دنیا بوران ځا غرونو شکرانه ولې شي. او سوال کوي تا نه په بار د غرونو کې په خل ورته وایا ينصف ربي زری زری به کی زما رب نسپا په زری زری کول سلام په یزر اپری بغدی بیا مراکزها مرکزونه د دې غرونو قان صفا صف صفا میدان لا ترى تب بیان ګوري پیها په دې زمکا د لاندې غرونو کې ایوا جم ولا امتا کندی ولا امتا او نغندی یوم ایزین یتبعون الداعیا په دې ورځ دوی با لټون کوي روان به یادای د بلون کې پسې چې اسرافیل علی السلام دی اوال بیت المقدس پتیګه ولاړی आवाजونه بکای او خلق ورپسې منډي وای لا وجلو نبی کو غوال غیلرا وخشات الاصوات للرحمن خاموش بشی عاجز بشی آوازنا رحمان ذات لا ولا تسمعوا تبنور الا همسا مگر کشاره یوم ازن پدی ورزلا تن پوش چپا گٹ بنر سی سپات الا من مگر داغ چازن رہ الرحمن چ رحمان ورته اجازت کی ورزی له قولا ورازی سی دی الله لرا ورازی سی له دلرا قولا د وینانا معنا دا لا اله الا الله ویلی یعلم ما بین ایدیم الله پوی په خبرو چې د دوی دوړاندې دی او ما په خبرو خلفهم چې د دوی نشات دي ولا یحیتون به علم او حاتن د کړي دوی به په دې باندې علم د جاته د پوهینا وعنت الوجوه للحي القيوم عاجز بشمخنا هغه ذات ترا چې ژوند دی او قائم دی وقد خاب په دقیق سره امید د رحمت د الله نه من هغه څوک حمل چې بار کړي دی ظلم ومن يعمل من الصالحات سوک چې عملو کې د نیکو کارونو نه وهو مؤمن په داسې حال کې چې د ایمان لرونکی فلا يخاف ظلما نه بویریږي د ظلم نه زیاتینا ولا حزما نه د کمینا چې ډېر نیکی دي کړي او کمیش وکذالک انزلنا وامدارن کې موږ نازل کړی دی دا قرآن عربیه په عربی ژبه وصرفنا فی موږ بیان کړي دي په دې کې من الوعید د وعید نه ویری خبرې د دوزخ نه لعلهم دې د پاره یتقون چې ځانونه وساتي او یحدث لهم ذکر او یا پیدا کی دوی لرا دا وعید ذکر نصیحت وتعالى الله الملك الحق چت دے الله بادشاہ دے حق دے الوهیت دے الحق الوهیت ولا تعجل بالقران جلدی مکو په قران من قبل ان يقضى اليك ويو مخکې دینا چې پاره غکړې شي تا تا وحید د پورشی تا تا وحید د جبريل بارے غش تی وایا ما جبريل چې بارے غشي بیا وایا خدای تا نه رینا وقل وایا رب یا رب زما زدنی زیاد کې ماتا علما پوها بالقران ولقد ایدنا بدقی سره مونږه امر کړو آدم علی السلام ته من قبل پنسیا خبره هېره کړو
ولم نجد له عزما موږ نو بیا موته دلرا عزما صبر عما نهان هو وإذ قلنا للملائکة اسجدوا یاد کا وخت چې موږ ویلې ملائکو ته سجده وکړئ آدم علیه السلام ته سجدو ټول سجده وکړه الا ابلیس ابا انکار وکړو قلنا یا آدم ان ازادو لك داستا دشمن دی ولی زوجک او د بیبستا فلا یخرجنکما ودین باسی تاسو من الجنه د جنتنا پتشقا یا بت ستړیش په طلب د جنت کی ان لکایقنا استستاد پارا الله تجو پیا چې تبنوږي کېږي په جنت کې ولا تارا نه بخالی کېږي نه بلوسیږي جامونا وانک یقینا ته لا تزمو بیا نه بتګي کېږي په دې کې ولا تدها نه بدی ګرمي کېږي لا تدها معنا لا یصيبک حر الشمس فوسوس الی شیطان وسوسه چولادت شیطان قال یا آدم شیطان ورته آدم هل ادلک علی شجرة الخلد عین خیم زتا تا ونه د میشوالی وملک د سی بادشاہی لا ابلا چې نه بزړی کی فکلا منها خوراک وکړه د دینا فبدت لهما کار شدیتا سوءاتهما عورتونه د دی وتفقا شروع شو یخصفان علیهما چن خلولې د ځانونو پورې من ورق الجنه پانی د ونو د جنت واسادم ربه وغوا خلاف اولا کارو کو آدم علیہ السلام دربنا پغوا نو بیلار شو د جنتنا ثم اجتباه ربه بیا غرق دلر رب دد فتا بلی رجوع کړه په د وحدا خو خودنه ورته وکړه د استعداد د هدایت قال بتا منا جميعا الله ورته کوشي دواړه د دینا ټول بعضکم لبعضن عدون بعض تاسو بعض نور د پاره دشمنان دي فایما یاتینکم پس کچری راشی تاسو ته منی زما د طرفا او د هدایت کتاب او شریعت ومن اتبع هدايه سوچ تابعداري د هدایت زماو کی فلا یذلون ببلارشی ولا اسقا نب بدبخت شي په آخرت کی ومن اردا چا چې مخواړه وان ذکری تنصیحت زمانہ فإن له معیشتا یقینا در پارا زندگی دا دن کا زیقا تنگا ونشرو من برا چمکو دلرا یوم القیامت در قیامت پر از آماروندو عمل قلب قال دے وی ربی زما ربا لما حشرتنی تاولی زرا جمع کرم آماروندو قد کنتو بصیرا زو مالدن کی قال کذالک اتت کا آیاتنا دا شانتا تا درغری و زماتنا پنسیتا تا پرخیو وکذالک اليوم همدارنگی نن رزو تن سات تب پر خودل کے دوزخ کی وکذالک هم دقشان نجزی من جزا ورکو منا چاہتا اسرا پاچے اسرا پی کڑی ولم یومن ایمان نہیں راوڑے بی آیات ربی پایتون درب دو ولا عذاب الاخرت خامخ عذاب د اخرت اشد ډیر سخت دی او باقی پاتې کیدون کی اولم یاد لهم آیا نه دی بیان کړی دی لرا کمالکنا چې څومره مونږه لا کړی دي میدل قرون کلو والا یمشون دویزی په مساکنم داوی په کورونو کې ان فی ذلک یقینا پدې کې آیات النخد قدرتی لولن نها خوندان داخلون لرا ولولا کلمه سبقت من ربک کچره غوینا نوې چوڑاندې شوی دا دربستانا واجل مسمى او نیټه مقرره د عذاب نوې لکان لزامان د عذاب په دوی لازم شوی وي دا لکان لزام جواب د اولاد او اجل مسمى تبدا په کلمتون تقدیر د عبارت برازي ولولا کلمه سبقت من ربک واجل مسمى لکانت لزاما په پوښي فصبر صبر کوا لاما پاسو یقولون چی دیوائے وسبی تسبیح بیانوا بیحمد ربک پسنا دربستا سرا قبل طلوع الشمس مخی درا خطلو دنورنا وقبل غروب یا مخی دروبی درو داغینا ومن آنا اللیل و دترا پا دشپینا وسبی تسبیح بیانوا ترا پا نهاری و دترا پا دورزینا لعلک دید پارا تردا چی تخوشالش ولا تمدن عینیکا ماڑا وسترگستا الاما ستا متانا بیا چې موږ پیدا ور کړی تا پتی ازواج منو دا امتحان دې منهم
ولا تمدن تماړ وای نه کستا سترګې لا ما چتا متا نبی چې موږ پیدا ور کړی د پاره ازواجن قسمنا منهم د دینا زارت الحیات الدنیا دا فائدہ د ژوند دی لنفتنهم فی دې لپاره چې موږ امتحان وکړو په دوی ورزق ربک رزق در رب ستا خیر غره دی چې ثواب دی وابقا خباتی پاتی کېدون کې د چا مال دولت ته مګورا بچو ته وای چې منځونه کوي وامر اهلک امرو کال استاتا بالصلاه پمانځه واستبر علی اذان نکلک کای پدی لا نسلک منګن غواړو تاسو نه رزق مزدوری نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوى مونږه رزق ورکو او انجام د تقوا دی وقالو لولا یاتنا دی وی ولن راضی مونږ ته معجزه به ربی او کلم تاتیم بینه نو یا ناراضی تاسو ته معجزه خبایان هغه چې په صحف اولاو کې په خوانو کتابونو کې ولو ان لکناهم کچره مونږ دی هلاک بیا ځامن پازاب من قبل مخکې د رسولانو پیغمبران می نور علی ګلی دوی پر می عذاب راوسته لقالوا خما خاب دی ویلی ربنا رب زمونږه لولا ارسلت رسولا ولتان را لګل پیغمبران فنتبع آیاتک چې تابعداری کړو مونږه دا انا خدا غي من قبل ان نزل ونغزا مخکې د دینه چې موږ ذلیل شي او رسوا شي قل ورتوا کل المتربص ټول انتظار کوي ټول به انتظار کوونکی په تربصو وزتعلمون زرد چې پوي بشي من اصحاب الصراط السوي چې څوک مرګري د لارې نیغي دي او من ها څوک دی ته دا چې په سم لار برابر دي